بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ځای چې لږ ټایم مخکې ما ویډیو مې وکړله خو هغه ویډیو چې کومه وه هغه یا خو د مایک کې فرق و، ملګرو ټولو دغه وکړه چې یاره اواز صحیح نه راځي. ویډیو د کوم مقصد دپاره زه کوم، لا یو څه مقصد دپاره رالم، هغه خبرې به تاسو سره زه اوس وضاحت کوم. چونکې وختي هم ستاسو ما ټایم ضایع کړ، هغې دپاره زه معذرت غواړم، معافي غواړم. زمونږ د خیبر پښتونخوا په مختلف اضلاع کې چې کوم دی د سوشل ورکر په نوم باندې چې کوم دی مختلف قسم خلک روتي دي، تنظیمونه یې جوړ کړي دي. هغه تنظیمونه والا چې کوم دي هغې د بهر ملکونو نه، د مسافرو نه، د مهیر حضراتو نه او د چې د علاقې کم معزز خلک دي د هغې نه چې کوم دی د غریب په نوم باندې پیسې راغواړي او بیا هغه پیسې هغه خلکو ته چې کوم حقدار دي، کوم غریب خلک دي، کوم بېوسه خلک دي، هغوی ته رسي یا نه رسي. دغې باره کې خبرې اترې کوو. چونکې زمونږ زیاتره دا چې کوم پیسې راځي زمونږ د سوشل ورکرانو ته، کومو سوشل ورکرانو ته چې کومې پیسې راځي د بهر ملکونو نه، نو دا زمونږ زیاتر چې کوم دی دا زمونږ دا مسافرونه چې کوم مزدورکار دي د دې عمدې زمونږ د پاکستان د پښتانه دي زیاتر، کو هغه پنجاب سره تعلق ساتي، کو سند سره تعلق ساتي، کو بلوچستان سره تعلق ساتي، خو د دې وطن خلک دي هغه خلک چې کوم دی په بهر ملکونو کې مزدوري کوي او زمونږ د دې ځای چې کوم د دې معاشرې چې کوم ځان ته سوشل ورکر وي او د سوشل ورکر په نوم باندې چې کوم دی خلک لوټ کوي، هغه خلک چې کوم دی هغوی مختلف قسم حربې استعمالي او مختلف قسم چې کوم دی ویډیوګانې کوي او په هغه ویډیوګانو باندې چې کوم دی د بهر ملکونو نه دغه مسافرو نه پیسې چې کوم دی راغواړي. اصل موضوع زما همدغه ده. زه د ویډیو خاص د مسافر رونو دپاره کوم او زه دا چې څونه زما کتونکي دي، زما رونه دي، زما مشران دي، هغوی ته زما یو خصوصي ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ زما دا ویډیو چې دا څونه شیر کولی شي شیر یې کړئ چې هغه مسافرو ته دا ویډیو ورسي، هغوی دا خبرې واوري، هغوی ته پته ولګي چې ستاسو کومې پیسې تاسو انویسټ کوئ، تاسو کومې پیسې د خپل تنخوا نه، د خپلو د بچو د رزق نه تاسو کومې پیسې بیلوئ او دې خلکو له رالیږئ، په هغه پیسو باندې څه کېږي او کم خوازي. نو په دغې باندې به خبرې اترې کوو. زمونږ د خیبر پښتونخوا په ډېرو اضلاع کې، په ډېرو ضلعو کې داسې قسم خلک روتي دي چې هغوی تنظیمونه جوړ کړي دي. نو لومبۍ خبر خدا ده چې یاره زه به اول خپل ځان نه به دا خبره شروع کوم چې یاره زه په خپل ځاني چې کوم دی یو روزګاري سړی ما، خپل محنت مزدوري کوم، خپلو بچو دپاره د 2 وختو رزق چې کوم دی د هغې دپاره منډه وم او مزدوري کوم. هغې سره سره چې کوم دی زه بیا د علاقې د غریب عوام دپاره یا زما د غریب رور دپاره د مهیر حضرات ته یا دا نور داسې چې کوم دی الله پاک ولا شتمن خلک دی هغوی ته زه باقاعده وینا کوم یا د یو خپل پیج نه پوسټ کوم چېرې دې خلکو ته د څه ضرورت وي هغوی ته زه هغه مخې ته کوم. بیا هغوی چې سم کوي نو هغه د هغوی په خپل لاس هغوی روړي او په خپل لاس یې هغوی ته حواله کوي. صرف او صرف زما کار دی هغوی ته ښودنه چې یاره دې ځای کې دا مسله ده، د رور ته دا مسله ده، دا تکلیف دی ورته او دا زه ستاسو ته مخې ته دا مسله ما کېښوده، اوس یې حل کول تاسو چې کوم دی نو تاسو له الله پاک ډېر څه درکړي دي او دا مسله تاسو چې کوم دی د دوی دا مسله حل کړي. مونږ ګورو اکثر ځای په ځای دا خبرې اورو مو ګورو مو چې زیاتره زمونږ په علاقو کې او د علاقو نه بهر مو زمونږ په علاقو کې مو زیاتره زمونږ د علاقو نه بهر مونږ ګورو چې یاره زمونږ کم تنظیمونه دي د سوشل
ورکر او سوشل ورکرانو چې کوم خپل کم تنظیمونه جوړ کړي دي، دغه تنظیمونه د چې کوم پیسې راځي دا د بهر نه دا مسافر رالی. کال مخکې زما حیثیت دو چې زما په اکاونټ کې 50,000 روپۍ وي، زما 15 مرلې خپل کورو، زما د ګرځېدو لپاره زما سره د موټرسایکل یا د سایکل نه علاوه بل سنو 15 کاله پس ما سره چې کم دی نو ما سره چې کم دی نو اکسلای موټر هم راغی، ما ځان له پوخ کورم جوړ کړ، ما ځان له دفترم ویسته، ما په بینک بیلنس هم راغی. حیثیت مې دا دی چې زما پوله پټی نشته دی، زه مزدوري کوم 800 روپۍ یا 1000 روپۍ زه مزدوري کوم، او هغه زه 1000 روپۍ یا 500 روپۍ نن سبا ټول تاسو ته لکه مخاطب یم، هر ملګری چې کم دی نوکر پیشه هم دی، مزدوري به هم کوي، ډېر مزدوري کوي، ډېر نوکر پیشه دي، نه خو د چا په مزدور نن سبا په تنخوا باندې کار کیږي، نه چې مزدور کار کم دیاړي مار دغه په دیاړۍ کار کیږي. زه عمده تپوس کول غواړم د خلکو نه چې آیا د تاسو چې کوم نن په دې غټو غټو گاډو کې ګرځئ، په دې لینډ کروزرو کې ګرځئ، په دې موټرو کې ګرځئ، دا خو ستاسو 45 کاله مخکې ستاسو داسې حیثیت نو، دا پیسې تاسو ورته کم ځای نه رالي. یوه خبره. دویمه خبره دا چې زه د دې ملک دا کم ملک چې مونږ اوسو په دې کې الحمدلله مونږ د یو قانون لاندې وخت تیرو، ژوند تیرو، په دې ملک ډېرې ادارې کار کوي. دغه ادارو ته زما خواست دی چې د یو انسان اکاونټ ته د بهر نه د تنظیم په نوم باندې 10 لکه روپۍ راځي د هغې اکاونټ ته، او د هغه د اکاونټ نه بیا 15 لکه روپۍ وځي. دا 15 لکه روپۍ د کم ځای خرچ کړي دي، زما دغه ادارو ته دا خواست دی چې د دې د دوی چې کم دی نو معلومات وکړي او هغوی چې د هغې د آډیټ وکړي چې آیا دا 15 لکه روپۍ تاسو چا چاله ورکړي دي، کم کم ځای کې دا تاسو خرچ کړي دي او په چا هم خرچ کړي دي. په دې ملک ادارې شته، هغه ادارونه زما دا غوښتنه ده، مختلف ادارې دي. حکومت پاکستان چې کم دی هم د دې دپاره په موږ باندې مسلط کړي دي، زموږ دپاره دي، زموږ د حفاظت دپاره، زموږ د مسلو حل کولو دپاره چې دغه ادارې به کار کوي. چونکې دلته د اکاونټ نه پیسې وځي راځي، وځي ته او پیسې ورته راځي، دلته څوک تپوس نه کوي، د تپوس کولو والا څوک نشته، انټي کرپشن والا تپوس نه کوي، آی بي والا تپوس نه کوي، سپیشل برانچ والا تپوس نه کوي، آرمي ایم آی څوک تپوس والا نشته چې دوی دا معلومات وکړي چې آیا ستا په دې اکاونټ کې د 50 لکه روپۍ چې کومې رالي د بهر نه مسافر رولېږلې یا غټو خلکو رولېږلې، شتمنو خلکو رولېږلې، تاسو دپاره دې دپاره رالېږلې دي چېرې دا به تاسو کم حقدار دي، کم غریب خلک دي، هغوی دپاره رالېږلي دي، تاسو چا چاله دا پیسې ورکړي، دا معلومات کول پکار دي. یوه بله خبردار مسافرو ته اون زما یو ریکویسټ دی چې تاسو دا غځای نه هلته مزدوري کوئ، دې ځای کې تاسو له پلار پټۍ خرڅ کړی دی، تاسو له رورو ځان ګاڼه کړی دی، تاسو له پلار قرض دار کړی دی، تاسو له ویزه کړی او تاسو بهر ته لیږلي یې، او دې غرض دپاره دې مقصد دپاره یې لیږلي یې چې تاسو به هلته مزدوري کوئ، خپلو بچو له خپل رونو خویندو له به حلال رزق ګټئ. دلته زما غوندې دغه شانتې خلک راپاسي، مې خولې ته ونیسي، د غم ساز ورسره ولګوي، ویډیو جوړه کړي او بس هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې وچلیږي. زما مسافر ورور ورته لږ ساعت هم جړي، ځکه چې کور خو بهر دی او خو بس خوار
اسم باری د کورنا یو خپل تاغه سره د مسافرې غمی بل چې دلته د غم ساستو وقت دی نه نورم سورې خراب شي او په جړا شي دا غدنه چې هغه کومه تنخواه غشتي کم دغه غشتي هغه مخه سره چې کم دینه بس د نر بچی هغه نه راچولیو بس بيجي درو مې لګلې بس تقسیموي زه دغه مسافر ورته وایم چې یروره ستا په دې کلی وطن کې چې کم دي ستا رور شته ستا پلار شته ستا بچی شته ستا په کلی کې چې څه مسلې ستا په کلی کې په چا مصیبت راغی ستا په ګاونډ کې د چا روټۍ نشته پرې خپل رور دې پلار ته ووایه چې تا له ما 10 روپۍ 20 روپۍ 0 روپۍ درولېږلې دې پلاني ته تکلیف دی ورشه په خپل لاس یې وله ورکړه ولې هغه دا پیسې نشي ورکولی چې ته د بل په لاس باندې ورکې ستا په پیسو باندې ته پته شته چې څه کوي زناګانې پې کوي ډمې پې ګډوي شراب ویسکي دا ستا په علم کې شته دا خبره دې نه ته خبرې دې خبرې ته ځان خبر ده زما مقصد زما صرف او صرف دا مقصد دی د خبرې زما نننۍ ویډیو صرف او صرف د دې دپاره کوم چې زما ټول مسلمانان سونه مسلمانان پښتانه دي کو پنجابیان دي کو سندھیان دي کو بلوچان دي पाकिस्तान में जितनी भी हमारे मुसलमान भाई हैं उन सब के लिए ये वीडियो मैं कर रहा हूं कि खुदारा अल्लाह के नाम पे आप जिसको भी पैसे देते हैं किसी तंजीम को ना दे किसी तंजीम को डोनेट ना करे उसको कतियन उसको ना भेजे क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले में भी भूखे लोग होते हैं लेकिन आपको पता नहीं है मेहरबानी कोي په خپل محلو کې وګرځي که تاسو ته ولې پته نه لګي تاسو د محلي غریب زړې څوک دی ستا په محله کې کوټه د چا رالوېدلې ده غرمه چا روټۍ نه ده خوړې تا ته پته نه لګي چې ته د دې ځای نه ځې او د خپل کور یا د خپل جیب ته پیسې رالې او ځې او دغه ته وړې د ثوابې ته وړې یو کس لی ورکې یا هغه ته پیسې پیسه لېږي یا هغه ته په اکاونټ ورلېږي نو ولې تا ته پته نشته ستا په دې کلي وطن کې ستا په دې ګاونډ کې چې کم دی نو څوک نار دی او څوک چې کم دی مور دی تا ته پته نشته تا ته د یتیم پته نشته د خپل کلي ستا ته د کونډې پته نشته چې ستا په کلي کې کونډه څوک ده خو تم د نوم دپاره لګیا چې یاره زما نوم وشي د الله د رضا دپاره ته نه لګیا که چېرې د الله د رضا دپاره دا کار کولی نو بیا تا ته ښه پته ده چې ستا په ګاونډ کې ستا په کلي کې ستا په محله کې داسې خلک شته زما هغه ټولو مسافرونو ته زما یو عاجزانه درخواست دی چې د خدای دپاره د خپلې مزدورۍ د حلال رزق چې تاسو کوم حلال پیسې ګټئ د خلکو دپاره د شرابو دپاره د ډمو دپاره دې دپاره مه رالېږئ تاسو دلته پې دوی ډمې او شراب او کباب کوي ما سهار هم یو ویډیو کتل یو ماشوم ویډیو کړې وه تقریبا 10-12 سال عمر و د هغه خبرې چې ما واورېد نو ما له خندا راله او خدای شته خندا م راله او ژړا م راله چې آیا د دونه ماشوم ته وګوره چېرته 10-12 سال ماشوم او هغه دونه ښایسته خبرې کوي چې په دونه وړوکي ذهن چې لکه د هغه وړوکي عمر دونه کم عمر دی د هغه او هغه دونه ښکلې خبرې کوي چې یاره ای مسافرو تاسو ولې نه دا هر څه تاسو ته پته نشته نو هغه دې باره کې دا خبرې چې کولې نو زه هم حیران شوم چې توحید به خبره دا ده چې ته خو ډېر پوه سړی او سوشل ورکر یې مې هغې سره ستا خو ډېرې اکټیویټیز دي په خپله علاقه باندې الحمدلله ډېر تکړه سړی ډېر قابل سړی او د تعلیم لحاظ سره هم ته الحمدلله ډېر ښه تعلیم یافته د هر څه تا ته پته ده ټیک ښه خراب ښه پېژنې یوازې دا نه چې ما نن یو روټۍ چاله ورکړه زه تصویر ورسره وباسمه یا مې 100 روپۍ چاله یا 100 روپۍ مې ورکړه تصویر ورسره وباسمه په سوشل میډیا باندې واچوم چې یاره ما 100 روپۍ ورکړي دي توره مې وکړله دلې مې پته کړه
نو توحید به نوم خو د چا نوم د زوالما نوم خو ځکه نشم غشته چې هر یو سړی د خپل گریوان کې سر دن کی زما دا ویډیو چې څوک ګوره دا ویډیو تاسو شیر کې هغه خلکو ته خپل رسی اکم خلک چې دې کې ملوث دي او دا لانجی کونجی کوي دا ویډیو تاسو شیر کې دا خپل به غوي ته ورسی هغه په خپل په دې خبر باندې پیښ هغه د خپل د اثر د گریوان ته وردن نه کې سوچ جو کې چایا مونږ چې کوم کارونه کوو آیا دا زمونږ د جامع سره خایي او نه خایي ډېر د افسوس خبره ده او ډېر د افسوس مقام دی چې زمونږ په وطن کې ډېر پوه خلک شته ډېر تکړه خلک شته او باوجود د هغې چې کوم دی نه هغې چې کوم دی دونه دغه کارونه کوي چېرې د ناپوهۍ کارونه کوي چې د هغې نه د چا هم داسې توقع نه وي چېرې دوی به داسې قسم کار کوي دا څونه چې زما ملګري زما دا ویډیو ګوري زما دا ویډیو مخکې شیر کړي چې څونه شیر کولی شي دا شیر کې باقاعده کمنټس هم تاسو کولی شئ تاسو ته باقاعده اجازه ته کمنټس کولی شئ خو مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کې چې خلکو ته ورسي چې کم خلک په دې شي کې کړ دي کم خلک چې کم دی د دې غریب قوم د دې غریب خلک د دې غریب خلکو هغه پیسې خوري د دې هغه پیسې وي د دوی حق وي ما غبل ویډیو کې خبري شروع کړې خو چونکې زما आवाज پای کټ شو څو ورځې مخکې زمونږ په دغه کلي کې سیلاب راغلی کورونه یې وړي او ډېر نقصان یې کړی نو مختلف تنظیمونه به راتلل او هغوی به چې کوم دی خپل وس کو چونکې الخدمت فاونډیشن والا چې کوم دی زمونږ د علاقې چې کوم الخدمت تنظیم والا کوم وو الله پاک ته هغوی خوشحاله ساتي هغې ډېرې چې کوم دی منډې تړلې والې په هغه ورځو ډېر چې کوم دی نو دغه یې کړی و محنت یې کړی و په هغه مقزم ورله ما چونکې زمونږ چې کوم د یو مشر و هغه چې کوم دی نو فوډ پیکج دغه کړی و اعلان کړی و نو هغه زما په لاس تقسیمو دلته د هغوی چې کوم دی داسې دغه نو ما ته یې کار کړو چې یار ته راشه او دا یو څه تقسیم کړه زه چې کله لاړم هغه فوډ پیکج چې کوم فوډ چې کوم هغه خوراک و خوراکه چې کوم هغه ما ملګري ځان سره کړه هغه ځای کې مونږ چې کوم متاثره خلک هغوی کې تقسیمول نو په دغه دوران کې چې کله زه را روانېدم نو په لاره کې ما سره یو زنانه چې کوم دا اواز یې راله راکړه چې ای بچې تا سره زما لږ سوال جواب دی دا خبرې په لایو کې په کار هم خو بیا هم مجبورا دا خبرې زه کوم چې هغه زه ودرېدم ما ورته وی ابې وایه حکم کوه څه خبره ده نو هغې ما ته وی چې یاره داسې کار دی چې مونږ خو کور کې ګڼو او دغه زمونږ دپاره کم دی نو ما ورته خوراکې ابې دا دغه نور هم ویله دا خبره نشته دی نو ما ته وی چې نه تا سره زما نور څه خبر ده ما ورته جي ووایه راته خبره راته کوه ته لږ راکوشه را ګاډي نه ما ورته جي بس زه پرې ګاډي کې ښیم خو خبره راته کوه ستا څه خبرې زه اورم نو ما ته وایي چې یاره ته راشه زمونږ کور چې کوم دی ویډیو وکړه او ما نه ویډیو وکړه نمبر به خیر دی زما واچې دې ویډیو باندې نو که څه راتلل نو زه به انشاءالله تا سره چې کوم دی نو خیر دی نیمې کومه نو ما ورته وخندل ما ورته دا کار دی کله نه شروع کړی نو ما ته وویل چې مخکې هم دغه شانتې څه کسان راغلي او مونږ ویډیو یې کړې وه او بیا مونږ له چا پیسې میسې رالېږلې نو هغې کې ولې مونږ څه ناڅه ورکړل نو ما ورته ویل کسان ته خو چې کسان وڅوک چېرې دا تا نه په دې دا کې پیسې چې کوم دي تا نه واغشتې د دې ویډیو دپاره نو خدای شته کسان یې راته ونه ښولو ما بیا ډېر زور وروړو خو ما ته کسان نه ښول نو زه ډېر بې سوره شوم په خبره باندې ما ورته ویل خوراکې دا کار ټیک نه دی دا خو انتهایي ګناه ده او زه کوشش به کوم انشاءالله چې زمونږ کوم ورونه بایګان دي هغې ته به زه ریکویسټ کوم چې یاره ستا لپاره څه وکړي خو خبره مې دې پورې کوله چې یاره هغه چې کوم حقدار دي صحیح خلک دی کوم چاته پکار وي امداد پکار وي هغه خلک په ځای پاتې شوي دي
او چې کوم د هغې حق نه جوړېږي هغې ته هر څه میلاویږي. د ویډیو زما په اړه خو ډېر څه دي، خو دلته ما ته ملګري چې کوم دي میسیجونه هم رالیږي او بعضې خبرې هم پکې داسې راځي چې یاره نشم کولی. نو زما زیات تر چې کوم دی مسافر وروڼو ته عاجزانه درخواست دی چې دا ویډیو هم ستاسو دپاره کومه، مهرباني وکړئ ستاسو په کلي وطن کې وروڼه شته، والد صاحب به مي، تره تربور به مي، معلومات کوئ د هغوی نه په وطن کې څه حال وي، په چا باندې سخته وي هغوی له پیسې رالیږئ، چې ډېر لم کېږي هغوی له یې رالیږئ، هغوی به یې ورکوي، خیرات زکات به هغوی رسي هغوی ته. لومبې خو تاسو چې کوم دی په خپله مسافر یې، مزدورۍ له تلي یې، په قرضدار تلي یې، ځان له ویزې کړي دي. نو مهرباني وکړئ دغه شي ته ډېر خیال وکړئ. بل ستاسو په پیسو باندې چې کوم دی دلته رنګارنګ لوبې کېږي، رنګارنګ عیاشۍ پې شروع دي. نو مهرباني کوئ د دغې له خیال وساتئ. او ټول د لاس ګوتې چې دې کوم فرق یې ټول زه نه یادوم چې ټول سوشل ورکران چې کوم دی دا به غلطي نه، ټول سوشل ورکران غلط نشي کېدی، خو په سلو کې به 15 ټکي، دا 95 چې کوم دي دا بالکل چې کوم دی ټیک پني په هره فرقه کې ښه او خراب وي. لہذا زما دا چې کوم ټیک دي او کوم ښه دي دغې ته هم زما خواست چې مهرباني وکړئ تاسو چې کله هم کښېنئ چېرته هم څه غونډه کوئ څه خبرې اترې کوئ نو تاسو لږ سوچ کوئ. اکو تاسو په صوابۍ کښېنئ، کو په مردان کې کښېنئ، کو په چارسدۍ کې کښېنئ، کو په پېښور کې کښېنئ او کو په مټه کې کښېنئ. خو چې تاسو څه خبره کوئ تاسو اول دا معلومات کوئ چې یاره دا چشتي د کومې قبیلې سړی دی، د دې حیثیت څه دی، د ده بیکګراونډ څه دی، د ده روزګار څه دی. لږ معلومات زما په حق کوه، زما حق کې تاسو معلومات وکړه، تاسو ته پته لګي چې آیا دا سړی ټیک دی او که ټیک نه دی. نو بیا خیر دی که ته زما په لاس باندې څه تقسیمې نو ټیک ده. نو چې زه په خپله ټیک نه یم او ته زما په لاس باندې راضي او زما په لاس باندې چې کوم دی تقسیمول کې دا خو ته ډېر ظلم کې. دا خو هغه خلکو سره ته ظلم کې چې کوم خلک تا له پیسې رالیږي، دا خو هغه خلکو سره ته ظلم کې چې د کومو خلکو حق دی. نو زما چې څونه دا ویډیو څونه ملګري ګوري زما لپاره معزز یې، زما روڼه یې، زما انتهایي زه ستاسو قدر کومه. زما ټولو ته خواست دی چې مهرباني وکړئ زما دا ویډیو چې څونه شیر کولی شئ شیر کې، او زما هغه تنظیمونو والا ته هم خصوصي ګزارش دی چې مهرباني وکړئ صحیح خلک وګورئ، په دې تنظیمونو کې ځان سره صحیح خلک والئ، د هغوی بیکګراونډ چیک کړئ، د هغوی لږ معلومات کوئ، ویریفیکیشن کوئ تاسو چې آیا دا سړی ټیک دی او که ټیک نه دی. ډېرو ته پته هم ده چې دا سړی لکه دا ډېرو ته به دا پته چې دا چشتي چې کوم دی د کومې قبیلې سړی دی. اوس ځان ناغرضه کوي، بس هغه مخامخ چې کوم دی نو بس وها کوي او بس هغه ټایم پاس کوي. زیار زر بس کېدي چې زما دا مخه هم ورته 100 روپۍ میلاویږي او راځي ورته نو بس ځان ناغرضه کړی دی. نو زما ټولو ته خواست دی چې د الله دپاره تاسو چې کوم منډې تړلې وښیئ، کوم ستاسو هلې ځلې دي دا خپل قیمتي وخت تاسو خرابوئ، نو دا د چې په صحیح دغه باندې تاسو صرف کې نو الله تعالی به ډېر غټ اجر درکوي. او که چېرې تاسو داسې کوئ چې یاره زه وایم هسې دغه وي هندوستړی او الله ناراض هغه یو متل دی وي نو د دې هېڅ فایده نشته. لہذا زما ټولو ته خواست چې مهرباني وکړئ. دلته خو عارف احسان بی راغلی، عارف احسان بی زمونږ ډېر خوږ ملګری دوابه فاونډیشن والا، لکه داسې دوابه فاونډیشن عارف احسان صاحب د دې لکه د دې سیمې لپاره ډېر ښه کردار ادا کوي، ډېر ښه منډې هلې ځلې دي. داسې وروڼو ته زموږ خواست چې مهرباني کوئ عارف احسان بی ته لکه داسې وروڼو ته زموږ خواست چې یاره
دا چې کوم نن سبا کوم نوې تنظیمونه روجت شوي دي او راغلي دي او لګیا دي چغې وایي چېرې مونږ د علاقې دپاره او د غریب دپاره اواز اوچتوو د غریب دپاره دا کوو د دې خلاف لږ مخنیوي وکړئ د دې خلاف لږ اواز اوچت کړئ دغه خلک چې کوم دی نو دا دباو کې کېنوئ د ټولو مشرانو ملګرو یو جهان مننه چې زما دا خبرې واورېدې او زه یې برداشت کړم څه غلطي رانه شوي معافي غواړم الله پاک هم تل ښه دبا د بریالي ساتي ډېره مننه